سورۃ العصر خلاصه د سورت یا مضمون د سورت چې قسم می دی په انساني تاریخ باندې چې انسان په ډیر لوی بگ لاس کې دی، ډیر تاوان کې دی، خو چې څوک د سوره عصر په دې څلور نکاتي پروګرام باندې عمل کوي دا تاوان نه بچ دی. څلور نکاتي پروګرام دی یعنی دا بس د ژوند منشور دی، څه شی د ژوند دستور دی. دیو جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ خدای یو پیغمبر نه ویلې غلې او نه یو کتاب نازل کړي وي، صرف سوره عصر نازل شوی دا ټول دین او دا ټول فقه ماده مرتب کول شو. په دې څلور نقطو کې دا ټول دین پروت دی، په څلور نقطو کې دا ټول دین پروت دی. لفظ عصر عربي لغت کې دې دوه معنی دي، یو وخت د مازیګر دې ته عصر وایي او دویم زمانہ، څه شي ټایم زمانہ او تشخص د زمانه یا شناخت د زمانه ډیپند کوي په انسان باندې. ځکه چې انسان نو د ټایم سویل ونو د ټایم ویلو سره پیدا شو انسان سره د دې وجه موږ د عصر ترجمه کوو دلته تاریخ د انسان باندې د قسم وي. قسم دې قسم زمانہ عبارت تر سره د انساني تاریخ نه. والعصر قسم دې په تاریخ انساني باندې ان الانسان تاکي پر انسان لفي خسر په ډېر لوی خساره کې دی. تاکي سره انسانان په ډېر لوی خساره کې دي. وجه علت دا وړاندې صورت ده چې کمپټیشن په مخ اوستی ډېر لوی خساره کې ولې دي، ډېر لوی لاس کې ولې دي، ځکه د دنیا کمپټیشن په مخ اوستی دغه ورته ولې کبره کوي چې دې په لوی خساره کې ولې ده. علت دا وړاندې صورت کې ذکر شو چې د دنیا کمپټیشن په مخ کړي. والعصر قسم دې په انساني تاریخ باندې ان الانسان تاکي پر انسان لفي خسر په ډېر لوی خساره کې دی. الا الذين مگر آکسان آمنو چې ایمان راوړی دی، آکسان چې ایمان راوړی دی. الا الذين آمنو مگر آکسان آمنو چې ایمان راوړی دی. وعملوا الصالحات عمل کړی دی صالح، عمل کړی دی صالح. الا الذين آمنوا مگر کسان چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او عمل کړی صالح. نو ایمان او عمل صالح باندې خدای درې څیزونه وعده کړی دي. یو د خسارې نه بچ کېدل دې ځای کې، دویم خلافت ملاوېدل سوره نور کې، خلافت ملاوېدل سوره نور کې، او دریم مغفرت او اجر کبیر. ها نه مغفرت او اجر کبیر بل ځای سورہ انعام کې دی لو مغفرت واجر کبیر څنګه سورہ انعام کې تیر شوی. نو په ایمان او په عمل صالح بدل صرف حواله ولیکي چې سورہ انعام کې دي چې والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت واجر کبیر. چې الله تعالی فرمایي کوم خلک چې د پوخ ایمان او د صالح عمل مالکان دي د دوی لپاره مغفرت ده او لوی ریوارډ ده. نمبر 1 سوره نور کې وایي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. چې څوک د پوخ ایمان او صالح عمل مالک دي خدای به ول په ځمکه باندې خلافت ورکړي، خدای به ځمکه باندې خلافت ورکړي. او دریم چې څوک د ایمان او د عمل صالح مالکان دي دې بل دې لوی تاوان نه بچي. شرط ده نه دا ته مسله ولیکي چې اعمال صالحه دا نمبر 1 د ایمان ریکوایرمنټس دي. دا د ایمان څه دي؟ ځکه ایمان خو یو کانټریکټ ته الله تعالی سره وکړي او چې ته چې کانټریکټ نه بس کانټریکټ وکړي کنه سب یو ویل پروسیډ فردر ټو ډو سمثینګ. د کانټریکټ خو تقاضي وي کنه د کانټریکټ یعنی تا چې کانټریکټ ساين کړ نو بس جاب از ډن. څنګه یعنی ته چې کانټریکټ ساين کړ نو بس جاب ختم شو که جاب پیله شروع شو. نو د ایمان کانټریکټ چې کله خدای سره ساين کړي ایمان درانه جاب پیله شروع شو دا به کنټینیو سي تر مرګ پورې، دا به کنټینیو سي تر مرګ پورې. نو د دې وجه دغه تولې کې چې اعمال صالحه دا د ایمان ریکوایرمنټس دي نمبر 1. او نمبر 2 دا د ایمان پروټیکشن او د ایمان ډیفنس دی. یعنی که سړی ایمان بچي څه سره بچي اعمال صالحه سره دا د ایمان ډیفنس دوه څه دي. یعنی یو دا چې د ایمان ریکوایرمنټس دی، دویم دا چې د ایمان کور دی ساتنه دفاع بلکې دا ایمان مضبوطی دا ورسره ولیکه. سورہ نساء کې الله تعالی فرمایي ولو انهم
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا که خلق هغه شان کارو کې لکه چې ورته څنګه وام مسلمانان هغه شان کارو کې لکه چې ورته څنګه لکان خيرا لهم دا دوی لپاره بهتر دی واشد تثبیتا او د ایمان مضبوطیا ده دا به ایمان نو زه اگزامپل ورکوم وام که سیف الله خان غواړي لا اوس نه صلی الله قماته ده صحیح که سیف الله خان غواړي چې زه مسل جوړول غواړم مسل مضبوطول غواړم نو تاسو کوو ایکسرسایز سره مضبوطی ایکسرسایز نو که سړی وایي چې ایمان مضبوطول غواړم نو ورته اوسه کوه ایکسرسایز کوم ایکسرسایز د عمل ایکسرسایز بس دا اسانه خبره ده چې د اعمال صالحه د هغې ایکسرسایز کوه چې څومره زیات کې دومره د مسل زیات مضبوطېږي ایماني مسل او دا خبره الله تعالی وکړه لکان خیرا له واشد تثبیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا مگر آکسان چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات عمل کړي د صالحاتو وتواصوا بالحق اوس د تواصو دې ته باب تفاعل ګرامر کې کړي تواصو دې ته باب تفاعل باب تفاعل کې مسله دا ده چې دا اکشن وی د دواړو جانبونو اکشن وی عمل وی د دواړو جانبونو د دواړو طرفونو عمل وی یعنی د حق خبره کول دا د یو ګروپ ذمہ داری نه ده دا د مسلمان معاشري باهمي ذمہ داری ده چې یو بل ته د حق تلقین کوي یعنی همیشه به دا نه چې قاضي فضل الله به لګوي چې دا کار کوي دا کار مه کوئ نه چې کوم ځای تا ته موقع میلاو شو نو ته به وایې چې تا ته موقع میلاو شو نو ته به وایې چې تا ته موقع میلاو شو نو ته به وایې خبره ذهن کې راغله وتواصوا دا انټرلینک کاروبار دی دا څه شی دا انټرلینک کاروبار دی مشترک کاروبار دی مسلمان معاشره که یو ګروپ ته ذمہ داری ورکړه بیا نه ټیک کېږي نه چې ټول خلک دا ذمہ داری والي چې د حق خبره به کوو معاشره هله ټیکېږي معاشره کله ټیکېږي چې ټول خلک ایز ا هول ذمہ داری واخلي چې د حق خبره به کوو څه قیمتي خبره الله تعالی وکړي صحیح شو وتواصوا بالحق اوس دغه عمل چې کله شروع شي د مواسات بالحق او د حق خبره کول کله کله ریاکشن هم پیدا کېږي څه کېږي ریاکشن نو بعضې سړی ایموشنل وي جذباتي شي هغه وایي لیو دم هیلون وذ دیئر بزنس صحیح هیل وذ دم پرې جهنم ته لاړ شي خدای دې بېخ وباسي سړی ایموشنل شي که نه ایموشنل کېږي نه الله تعالی فرمایي وتواصوا بالصبر دا د سټیبلټي او د پیشنس خبره به هم ټول یو بل ته کوي چې ایموشنل نه شي ځکه ایموشنل شي نو بس شی به سټاپ شي نو دا څلور نکاتي پروګرام دغه ته ولیکئ ایمان نمبر دویم عمل صالح نمبر دریم باهمي وصیت یو بل ته د حق او نمبر څلورم باهمي وصیت باهم دیگر یو بل ته وصیت د صبر استقامت او د سټیبلټي مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه دې صورت باندې یو تفسیر لیکلی دی دغه تفسیر نوم یې ایښی دی اصول انقلاب څه شی اصول انقلاب چې مسلمان معاشره کې به انقلاب څنګه راځي مسلمان معاشره کې به مسلم سوسایټي کې به انقلاب څنګه هغه دا چارټوکاتي پروګرام که مسلمانان په ځان باندې لازم کړي بل دوی کای به بالکل پلټ شي د دوی ژوند به بالکل بدل شي څه او چې ژوند بدل شي یا سبحان الله او ژوند چې بدلېږي نو کله دا ټایم نه اخلي ډېر لږ ټایم کې سړی بالکل ټرننګ پوینټ وي صحیح کله کله داسې وشي یو سړی ډېر باغي وي او وایلیشن کوي او فلان فلان نه خدای نه پیغمبر نه سړیتوب نه انسانیت نه اخلاقیات ناڅاپه پسې ته یو حادثه راشي او هغه حادثه د هغه د ژوند دپاره ټرننګ پوینټ شي صحیح مایلسټون چې ورته وایي هغه ځای نه بالکل ژوند بدل شي خلک وایي بس هغه حادثه پرې راغله هغې نه پسې ژوند ټوټل چینج شي داسې کېږي که نه کېږي تاسو بلا خلک کتلي ژوند یې ټوټل چینج شي او زه به تاسو دې کې یو قرآني واقعه چې موسی علیه السلام کله فرعون له دعوت ورکړه او هغه ورته ته ساحر یې ته به زما ساحرانو سره او جادوګرانو سره مقابله کې واقعه څو وارې تېره شوه صحیح اوس چې دا ساحران او جادوګر ټول ایکسپیرینس قسم نوبل پرایز والا یعنی ماهرین جادوګران دا یې راجمع کړل ټول مملکت نه دا یې راجمع کړل د ټول مملکت نه صحیح او ورته وایي چې دا لوی جادوګر سره مقابله کول غواړي اوس هغه جادوګرانو ګورئ هغوی چې خبره شروع کوله وي بعزت فرعون زمونږ د فرعون په عزت باندې قسم وي یعنې دا یعنې څه د فرعون د عزت او د فرعون د مایک چې په دنیا کې د ټول نه لوی قوت څوک دی فرعون څوک دی فرعون نه بعزت فرعون زمونږ د فرعون په مایک باندې قسم ان كنا لنحن الغالبین چې مونږ به غلبه راځو مونږ به وکټوریس صحیح او دویم مایند ګوره دنیوي مایند نو فرعون نه ډیمانډ وکړو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین مونږ ته بس ریوارډ ملاویږي که مونږ کامیاب شو قال نعم وانکم لمن المقربین هغه ورته صرف دا نه چې ریوارډ به ملاویږي د لوی جرګې ممبران کوم صحیح خو که غالب شي څه به د کانګرس ممبران به امریکا کې د لوی جرګې ممبران به افغانستان کې د قومي اسمبلی ممبران به
پاکستان کې د لوک سبا ممبران به په انډیا کې ځکه دا ریسپیکټیبل خلک وي نه پار ملک صحیح ده بیا نو څه یو چې ابتدایي ذهن داو وې د فرعون په مایک باندې قسم وي ځکه د بل چا د مایک تصور دای په ذهن کې نو او دویم پیسې عین لنا الاجر او چې کله هغه خپل ارث غوښتل موسی علیه السلام پر خپل سټک ورته وکړ فایدا یتلقفوا ما یافکون هغه ټول ارث سوال وکړ هغه ټول ارث ژوندي تیر کړ او هغه ساحران هغه سجده ولګوله ګوره په within a few seconds دا غوی ذهن څنګه بدل شو دا غوی ذهن څنګه بدل شو یعنی وړاندې قسم کړو به عزت فرعون د فرعون په مای باندې قسم وي دلته بیا قسم کوي وربنا زمونږ په خپل رب باندې قسم وي چې اسمان زمکه پیدا کړی ټرنینګ پوینټس صحیح الته ورته ان لنا لاجرا د دنیا ژوند او د هغې د بهترۍ لپاره کوشش کو چې موږ ته بس شی ملاویږي او دلته چې فرعون ورته مړوم وایي ورته فقط مان تقاض لاس اخلاف ته یې څه نه کوه صحیح زمونږ په نظر کې اوس د ژوند اهمیت پاتې نه دی صحیح نو دې ته وایي ټرنینګ پوینټ دې سره دا یاد کړه پړه خان دا دغه نقطې کله کله د افغانانو په اجتماع کې وایي کنه چې خلکو ژوند خدای بدل کړي صحیح شو ځکه چې آخرت ژوند هغه بادیږي دې ژوند باندې چې دې ژوند دې بدل کړه قرآن سنت تقاضا باندې صحیح شو پیغمبر حضرت مسلم فرمایي نه قبر کې عذاب شته نه آخرت کې عذاب شته کته دلته نظام سره عذاب یو نور صحیح دا عذاب موږ ځان سره چرته نوړو د دې دنیا نه ځان سره وړو هلته راته شروع شي الله تعالی مو معاف ایمان غیثته د ایمان ډیفینیشن او تفصیلات موږ سو واره د قرآن کې ذکر کړی چې ایمان بلیف ته په هغه شی چې کوم خدای وایي او څنګه خدای وایي څنګه خدای وایي او کوم خدای وایي اوس د هغه پیغمبر سوي هغه ته د هغه پیغمبر هغه ته وایي امنو بمحمد چې محمد رسول الله راشي په هغه ایمان راړي ځکه دا کتاب لیکلی اوس یو شی کتاب لیکلی د بلیف په حواله نو کتب یا 200 ځله دعوه کوي چې نه زما بلیف ته موږ کوم نه بلیف دي دا بلیف څه ته تر یې وایي نه د دیو چې پورته مونږ وکړو چې بلدا تاسو کتاب نه دی تاسو بلکې هغه مستقل چپټر دی استدی هغه ته مونږ بایبل برناباس او خپل مولیان ویل دا د بایبل سره چالي کړی دی صحیح د محمد رسول الله چپټر دی صلی الله علیه وسلم غلطه بوکسور راغلی راغوست مو دی بایبل برناباس ځکه دې سلور منی حالانکه بایبل دی وای 15 شي نو دې سلور لري اپیل به ورو کړی ډراپ کړی دا ځکه 15 به ورته ویلا نو بیا دې پیدا تاسو یې څو ورکړی ها تورات دا سورہ اعراف دا چې تاسو مسکه بنا دا اوس تعالی سند درکو سند درې لپاره ها چې ته بول دینه پس with cup handed and chain thief بس سبق راځي صحیح ده کنه یعنی دا سند دا پټکې چې دا کپ او چین دي که څنګه ته کله خان خو هم چین شوی والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دې تاریخ انسان باندې چې تاریخ تاکید سره انسان لفی خسر پډیر لوی خساره کې دی مگر هغه کسان چې ایمان راوړي دي عمل کړي د صالحات بیا د ایمان د هغه مشتملات معنا کنټنټس او هغه مونږه بیانو په خپل چې کله مونږ سره ته ایمان او ایمان وروړو او ایمان مفصل نقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت وسيزونه سورة دي وسيزونه دا وسيزونه دا ایمان دا پارداسی دی لکه دا اودس سلور فرائض دا وسيزونه دا ایمان دا پارداسی دی لکه دا اودس سلور فرائض اوس یو سړی اودس شروع لاس یې وینځه دا سنت خولې وینځه دا سنت پوزه وینځه دا سنت دی مخ یې وینځه دا فرض دی لاس یې وینځه دا فرض دی خپې وینځه دا فرض دی صرف د سر مسه پرېښوده چې هغه فرض ده صرف د سر مسه آیا موږ ویل چې دا سړی اودس کوي وایه زور سره یا دا ته وایي د 75% اودس کوي موږ دې بې اودس سره موږ دې سره دې بې اودس ولې ځکه چې د اودس فرایضو کې یو کانټنټ مس کړی دی او یو کانټنټ مس کول داسې لکه ټول اودس یې لوز کړی دا اودس ته اودس نه دی ته لاس کې وینځل خو ویلی شي خو دې ته اودس نشي ویلې until you have included صحیح شو اوس دغه اوس چې ذکر دي لکه یو سړی موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ محمد رسول الله باندې ایمان راړو صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي ټول منو بس صرف یو خبر لونه ډراپ کوو چې دا دې چې عیسی علیه السلام موږ ته کوم وایي چې دا پیغمبر وو دې خدای ژوندې خېجولې دا خبره زموږ عقل نه اخلي ځکه یو سړي دا خبره وکړه صحیح سره د هغه د دعوې او سره د هغه د منځونو او د حجونو او د زکاتونو او د روزو موږ څه وایو کافر دی
موږ سوای کافر دی ولې ځکه یو پیغمبر ډراپ کړی نه صحیح یا که یو سړی وایي چې ټول پیغمبرانو باندې ایمان لرم ایکسپټ نوح علیه السلام د باندې بلیف نه کوم دا پیغمبر دی موږ سوای مسلمان د خبره ځین کړل دا خو ما نه یو کرسچین تاسو کو دا تاسو دین کې دی ټلیفون باندې تاسو کو ودا اسلام کې تاسو کرسچین او جو خدای سره واده کول شي صحیح نو یو کرسچین یا جو یو مسلمان خدای سره ولې واده نشو کولای صحیح اوس ما دې په بل خبره نه پوهیږي دې به صرف په عقلي خبره پوهیږي ما ورته مونږ د پاره دا پرمیسیبل او الاؤډ ځکه ده چې مونږ د جو او د کرسچین پیغمبر باندې ایمان ساتو موسی علیه السلام پیغمبر منو عیسی علیه السلام پیغمبر منو او د جو او کرسچین زموږ پیغمبر ایمان نه ساتي دی وایي وردا پرمیسیبل نه که په کومه راځي ایمان نه به ولا پرمیسیبل شي صحیح شو کنه ځکه چې افراد نه ډیسکس کوي هغه مذهب دی کنه نه سنی ده کنه خو امام شافعي څخه مذهب ده شافعي څخه سنی نه شه دا مثلا سره به جرابو باندې مسکی کنه کی یا جرابو باندې مسکی کم قسم جرابې جرابو باندې مسا حنفیانو کوي موږ هم کوو حکم قسم جرابې دا غیر پر شرایط دي دا امریکا کې وبلاشه جرابې د کاټن غټي مضبوطی جرابې چې باندې امام صلی الله علیه وسلم